هغه ځای کې چې کوم قوم د یو ګناه نه واقف ني هلته په منبر باندې یا په بل یو طریقه باندې د ګناه تشهیر کول مناسب نه دي، ځکه چې د خلکو به دې ګناه ته پام شي، دا ګناه به خلک شروع کړي. مخکې پیژندنه اوس به پیژني. د ماشومانو په وړاندې د داسې خبرو تذکره کول نه دي پکار، ځکه چې د ماشوم ذهن پاک او صاف وي. د معصیت خبرې د ګناه خبرې په کور کې ښځه خاوند لګیا دي کوي او ماشومان ورسره ناست دي، دا نه دي کول پکار د هغې مخکې، ځکه چې د هغه په ذهن باندې دا اثر اچي. ماشوم ته په موبایل کې، په کمپیوټر کې، په بل یو څیز کې داسې پروګرام او داسې تصاویر خول چې د هغې نه ماشومان بد اخلاقي زده کړي، دا نه دي پکار. دا تشهیر د ګناه دې سره معاشره ټوله ګنده شي، ککړه شي. ځکه ګناه کول ځان ته دا مستقله ګناه ده، او ګناه برملا کول دې کس ته فاجر وي. فاجر دا په ګناه د پاسه ګناه ده، او د ګناه اظهار کول د خلکو په مخ کې دا د هغې نه لویه ګناه ده، ځکه چې په دې سره معاشره ټوله ګنده کېږي. عزتمنو مسلمانانو، الله جل شانه چې کوم سړي ظلم کړی هغه ظالم نیول پکار دي. په دې ملک کې، په بیرونی ملک کې د ظلم مختلف قسمونه دي. دا یو ظلم شوی دی، کوم واقع چې ما تاسو ته بیان کړه، تاسو ته پته ده، یو کس واقع په دې ملک کې په مدرسو کې ماشومان بچي قتل شوي، په هغې باندې بمبار شوی بې ګناه، بالغم نه او په یوم نه په شلګونو په سوونو ماشومان هغه قتلي. بې ګناه زنانه، بې ګناه ماشومان په هغې باندې چې کوم دی نو میزایل او بم راپروزي، هغه والوسي. چې څنګه هغه ظلم دی، دا د هغې نه غټ ظلم دی. داسې واقعات کېږي په دې میډیا، پرنټ میډیا، په دې موبایل کې راځي، دا ښځه داسې زیاتی سره قتل کا، دا سړی داسې زیاتی سره قتل کو، داسې وشو داسې وشو. د دې پرچار نه پکار، هغه هم ظلم دی. نن سبا چې د ټول نه غټ ظلم کلونه وشول چې مسلسل روان دی، او د دنیا مسلمانان او هغه په مسلمانانو کې او حکمرانان حاکمان یا د ظالم سره په ظلم کولو کې مرګري دي، او یا خاموش تماشه کوي لګیا دي، او هر قسم ظلم هغه د غزه په مسلمانانو باندې کوي. کورونه ورته وران کړل، شاکور رانول ظلم دی. نارینه شهیدان کړل، څوک وجل دا ظلم دی. ماشومان، واړه قطره ماشومان دا شهیدان شول، دا ظلم دی. ښځې شهیدان شوې، دا ظلم دی، هغه ووجلې. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه به نه وجنئ، د دشمن زنانه، ماشومان به نه وجنئ. یو ځل په یو جنګ کې ابتدا وه، صحابه کرام لګیا وو، د چا د لاسه نه یو زنانه قتل شي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې انکار وکړو او وی فرمایل چې زنانه مو وجنئ. هغه زنانه چې هغه په جنګ کې په خپله ملوث ده، او هغه د خپلې پارټۍ سره، د خپل جماعت سره، د خپلې تپې سره برابر د سړو غوندې ولاړه ده او مدد کوي، دا خو داسې ده لکه سړی، او دا جنګېږي، بیل شی دی. کومه زنانه چې په کور کې په آرام وخت تېرېږي هغه نه، لیکن په غزه کې د مسلمانانو زنانه هغه ټوکړي کېږي، هغه په دې موبایل باندې هغه راځي ظلمونه. بعضې مسلمانان ملکونه په دې صفاکیت کې، په دې ظلم عام کې د کلونو دراسي کېږي، هغې کې هغې سره ملګرتیا کوي، هغې سره اتحاد دی، د هغې په حق کې اواز اوچتوي، هغې سره تعاون کوي، دشمن سره، هغه مظلوم مسلمان سره نه. بعضې حکمرانان هغه تماشه کوي او ګوري، حالانکه که چېرې مسلمانان حکمران یو څو ملکونه اواز یو کړی وی، پورته کړی وی، په دشمن باندې د هغې اثر دی، او دشمن بزدله دشمن دی، هغه بیا ټینګېدی نه شو، صرف هغه اواز ته. لیکن دا نه کېږي، د هغې خلاف اواز نه پورته کېږي، نو زما عزتمندو دا هم ظلم دی. په دې ملک علماء کرام یو سلسله روانه ده، مسلسل شهیدان کی، مسلسل د یو عالم قاتل تر اوسه پورې 19 شو معلوم نشو، او چې کله د یو مقتول قاتل معلوم نشي، د هغې د معلومولو ډونډ او تلاش ونشي، دې نه معلومیږي چې په خپله د برسر اقتدار طبقې په هغې کې لاس دی. که تاسو وایئ چې معلومولو ګران دي، زه تاسو ته واقع بیان کړم.
عزالدوله یو بادشاه دی، تیر شوی دی، ډېر واقعات دي. یو ځل هغه په خپل ځای کې دارالخلافه کې یو ځای جوړولو، یو کوټه یې جوړوله، ترکان لګیا دی، مزدوران لګیا دي، دی ناست دی په کرسۍ باندې تماشه کوي، هغه ترکان ته ګوري. وایي چې زه لغونې د دی تماشه کوم. یو مزدور دی پکې لګیا دی، هغه د رنګ نه تور دی، تورې دی لکه د آبشي د افریقې، هغه هم لګیا دی. هغه مزدور ته بادشاه ګوري نو هغه د یو یو ټاټکي په ځای دوه دوه ټاټکي اوچتوي، ښه جوبن کې و، طاقت کې، او چې ځي او کوزیږي نو په منډه خېږي په اندر پایه باندې. بادشاه حیران شو. بادشاه وی او ځان سره چې کوم دی نو څه الفاظ هم وایي، څه ګوره ګوره کوي لکه دا سړی چې سندرې مندرې یا څه ځان سره وایي خوشحالي. بادشاه هوښیار و. بادشاه وایي دې سړي کې څه چل شته. د هغې وجه دا ده چې دی په دې انداز باندې لګیا دی. عام مزدور داسې نه، هغه خو یو یو ټاټکي اوچتوي، په ګلاره ځي دیاړي پوره کوي خپله. هلته نه پاسېدو، چاته یې وویل چې دا کس ما څخه راولئ. هغه راوستو، تپوس یې ترې وکړو چې هلکه ته دا دوه دوه ټاټکي ولې پورته کوې؟ وایي صاحب بس ستا کور کوم ځای کې دی؟ کور مې په دې ځای کې دی، فلانکي ځای کې. چابیانې مابیانې ته یې واغېشتې، د هغه د کور تلاشي واغېشته، هغه سره ډېرې زیاتې پیسې راووتې. بیا یې ورته وایي دا پیسې چېرته وې؟ ته خو مزدوري کې، دا مزدوري بیا ولې کوې چې دومره پیسې یې تا سره؟ او که ته مزدورکار او غریب سړی دا پیسې چېرته دي؟ حال وایه. د بادشاه روب دومره و، ډېر هوښیار و چې سړي حال ووایي. ورته وایي ما د خښتو په بټۍ کې کار کولو، دا تورې ورته وایي. هلته کې زه ناستم، یو ځل خښتو ته مې تکیه والي وه، یو سوداګر په دې لار تېرېدو، مسافر، هغه داسې ډډې ته کېناستو، هغه هم د دې خښتو چټې ته کېناستو، هغې ته یې تکیه وواله، هغه سره همیانۍ وه، هغه یې راوویسته، په هغې کې پیسې وې. پخوا به کمربند په شکل کې خلکو تړلې وې دا پیسې، د سرمنې پټه به وه. هغه یې شمارلې چې ما وکتل نو لرې نه ما ته ښکاره شو چې هغې کې ده چې کوم پورته کړل نو هغه دنانیرو، دینار یو خو نن سبا د کویت کرنسي ده، او هغه زمانه کې دینار د سرو زرو نه جوړو. نو ما فهم که چې د په دې بټوه کې او همیانۍ کې دینار دي، او دینار ټولو کې قیمتي کرنسي وه ځکه چې د سرو زرو نه جوړه. وایي چې څنګه ما دا ولیدل نو زه ټینګ نه شوم، هغې مال ته زه لاړم، دی ډېر زیات مضبوط و دا تورې. لاړم هغه ته مې په مرۍ باندې ګوتې کېښوې، او دومره زور مې ورکو چې هغه ته مې مرۍ خپي که، د هغه مې په لاسو کې ساه وویسته. بیا مې هغه بټوه ترلاسه که، هغه مې ځان سره محفوظ که، او د دې سړي لاش مې راواغېشتو نو د خښتو بټۍ چې کومه خوله وه اور پکې بلیدو، په هغې کې مې ورننیست چې دا لاش یې بلکل غیب شي. بادشاه ته چې دا کیسه تېره که، بادشاه حیران شو، ظلم شوی دی ډېر. په اعلان وکړو چې دا تاجر، دا سوداګر څوک دی؟ دنې نښې نښانې واغېشتې، نښې دا دي، هغه سره دومره روپۍ وي. یو زنانه خبر شو د هغې اعلان نه، هغې په غېږه کې ماشوم راوستو، ورته وایي چې دا زما خاوند دی، او دومره وخت وشو چې دی غیب شوی دی. دی د سودا په ارادې سره د کور نه وتی او تر اوسه پورې نه دی راغلی. مونږ یې په نه یو پوهېږي چې دا ژوندی دی که مړ دی. هغې خپل داستان بادشاه ته تیر کو. بادشاه پوه شو چې دا دغه زنانه ده او دا د هغه کونډه ده. ورته ووایي چې دا پیسې، دا بټوه واله دا ستا د خاوند. هغې وایي چې او دغه هغه دنانیر چې څومره وو هغه یې ټول هغې ته ورکړه، او بیا چې کوم دی نو هغه کس یې ونیو، هغه یې مړ کو چې څنګه یې هغه تاجر سره کړي داسې یې ورسره وکړل، هغه یې په هغې بټۍ کې ننیست. یو داسې قاتل چې د مقتول د ورثاو د طرف نه دا ونی،
بادشاہ ته څوک تللی نه دي، چا رپورټ نه دی کړی، هغه قاتل معلومیږي. او نن سبا دعوی د ټیکنالوژي د نوي سیزونو کېږي ډېرې زیاتې، دا کیمرې دی، دا فلانکی دی، دا ډنګړی دی، په هغې کې قاتل نه معلومیږي. زمونږ دلته دارالایمان کې ما ته ملګرو څو ځله وویل چې په دې کې کیمرې ولګو، ما تر اوسه پورې لا اجازت نه دی ورکړی. الحمدلله د الله جل شانه د طرف نه هر یو کس د خدای په نظر کې دی. غل چې کومې غلاګانې کړي دي هغه نیولی شوی بغیر کیمرې، او ډېر داسې دي چې هغه څیزونه یې واپس راوړي دي. بعضې سره پلاران راغلي دي، پوخ سړی بو په ګیره، پلار به ورته کنځلې کولې، دا فلانکې ډنګړې هغه شی به یې راړو، هغه څیزونه یې راوړي. دارالایمان په دې ایریا کې غیر شاپیر دیوال نشته. یو بدقسمته بدبخته چې هغه اعتراف هم وکړو چې ما غلا کړي، هغه په ګڼه کې داسې موقع باندې چې په لکه د جمعې اجتماع وي یا زمونږ عام اجتماع وي، په هغې کې هغه ونیوی شو. نه کیمره شته نه نور څه شته. ورسره بل ملګری او رنګ روغن ته چې کتل تا به نه وي چې دا خو دا څنګه د غلا کړي. هغه اعتراف وکړو چې دا مې پټ کړي دي، بوټان مې پټ کړي دي، دا نوي د ډېرو پیسو والا بوټان، دا شی مې کړی، دا شی مې کړی. نو په داسې ځای کې ماشومان بچي هغه غل نیوی شي، مجرم نیوی شي، او په ثابت ملک سره د ادارو د یو مقتول قاتل نه معلومیږي، نو دا د ظلم انتها ده. نو حضرات اهل علم قتلیږي. مولانا سنجان شهید رحمه الله په همدغه پېښور کې قتل شو، او خلکو نیولې د دکاندارانو په مخ کې د روژې په ماښام کې تیر کړی، او بیا په تماچه باندې ویشت، قاتل معلوم نشو. مولانا مفتی نظام الدین شامزی شهید رحمه الله، مفتی جمیل خان شهید رحمه الله، مولانا عبدالسمیع شهید رحمه الله، مولانا سمیع الحق شمید رحمه الله په چړو چاقوانو باندې یو عالم، یو محدث، یو مؤلف، یو مصنف، هغه په چړو په چاقوانو باندې وا په یو داسې ځای کې چې هغه انتهایی محفوظ ایریا ده، په هغې کې یو د هغې قاتلان بچ کېږي. نو زه صرف دا ویم چې دا د هغې نه زیات عظیم ظلم دی، او دې نه معلومیږي چې په دې ظلم کې د ظالم سره څومره کسان ملوث دي. دا هم ظلم دی، لیکن دا د خلکو قسمتونه دي. موږ به سکول ته تلو، نو یو بسو په هغې پورې باندې ختو، سکول زمونږ لرې و 5 میله د کلي نه، په هغې لیکلي و پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا. ډېرې مزیدارې جملې و پخوا په دې بسونو لیکل کېدي. داسې قسم ته واقعات د هغې پسې تفسیري چې کېږي هغه بیا مختلف قسم وي. لکه یو واقع وشوه، په هغې پسې د مدرسو په باره کې یو آواز پورته شو، او دا آواز د هغه خولو نه پورته کېږي چې په هغې سینه کې کوم زړه پروت دی، د هغې زړه د علم سره، د دین سره، د قرآن پاک سره، د طالب العلم سره، د مدرسې سره، د جماعت سره نفرت دی. هغه دا شی نه برداشت کوي. هغه دا یو واقعه د یو کس ذاتی واقعه دا دلیل ګرځوي، حالانکه داسې ظالم خو په هر ځای کې کیدی شي. مدرسه به هله خطرناک شی وی چې د هغې ټول پیداوار دغسې وی. موږ ته استادانو یو واقع بیانوله، دارالعلوم دیوبند کې یو ځل د دیوبند سره خوا کې گاونډ کې یو کور و، هغه کور والا سړي رالل، طالب یې نیولی راوست او د مدرسې دفتر ته یې راوستو. دفتر اهتمام ته محتمم صاحب ته وی، استادانو ته، ناظم تعلیمات ته، ناظم ته چې صاحب دا طالب دی او دې کور ته زمونږ راوړېدلی و د غلا په نیت، د غلا کوله مونږ نیولی دی، او سخت په قهر و، او دا خلک د مدرسې خلاف هم. نو ورته وی چې دا طالب موالی، نو مدرسې محتمم ورته وی چې دا طالب نه دی. استادانو راته واقع کړي دا وی چې دا طالب نه دی. نو هغوی نور هم غوسه شول، وی ستاسو مدرسه کې سبق کوي، دلته دننه بار کېږي او غلا هم کړي ده، او تاسو بیا دا هم وایئ چې دا طالب نه دی. د دې څه مطلب شو؟
محتمل سے بتاؤ یہ طالب علم نہیں ہے، یہ چور ہے، لیکن طالب علم کا لبادہ اوڑھ کر مدرسے میں آیا ہے، طالب علم کا لباس پہن کر مدرسے میں آیا ہے، اور اس کا ارادہ پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ چوری کرنے کا ہے. دا طالب نه دی غلے او د طالب په لباس کې مدرسې ته رانوته د مقصد غلا کول. دا سی وی دی جمع کی دا سی کسان راغلی دي، لکه ما تاسو ته مثال لرکو چې هغه راغلی د غلا په ارادې سره، نور مسلمانان د عبادت د پاره راغلی دي، دا غي مال، دا غي پیزار، دا غي بل یو شی هغه په نظر کې وي، پر ټارګټ کې په نخ وي، داغه مقصد مسکول نی. نو داغه د وجه نه جمعات بدنامه الله ډېر د کمقل سړی کار دی. ما تاسو ته کې دې شي واقع مخکې بیان کړي، مخکې په ښار کې مومن مسجد کې ومزه ماسپخین موس کې ډېره ګڼه وه، یو پلار او زوی سودا ته راغلي و صدر ته، نو سودا چې وکړه نو زوی ورته وایي چې پلاره دې جومات کې به مونځ وکړو. هغه ورته وایي چې نه کور ته ځان رسو، هلته به ګورو. وایي چې نه، هلته یې مونځ وکړو. نو دا پلار یې بوټانو هغه زمانه کې هغه وخت قیمتي و، تقریبا د سن 1997-98 واقعه ده، 1997-98. هغه بوټانې په 1400 روپۍ غشتي و، هغه د جومات نه غل اوچت کړل چې څنګه دی ودرېدل، نیت یې وتړلو، هغه بوټان یې وړ او خو چوک دی، په هغې کې به سړی څنګه ځان بچ کوي او غل باندې به څنګه نظر اچي. بل غل دا طریقه زده کړې ده چې خپل پیزار پرېږدي او هغه بوټان په خپو کې روان شي، نو ته خو پې ګمان هم نشي کولی. چې مزد یې ختم کو، هغه پلار یې وکتل نو بوټان یې نه دارت بوټان نو، هغه زوی ته وایي چې زما بوټان څه شول، بوټان یې وکتل نو پوه شول چې دا خو چا وړي دي. هغه پلار یې زوی ته هم کنځلې کولې، ځان ته هم کنځلې کولې، وي ستا هم داسې داسې او زما هم داسې داسې چې جومات ته مونځ ته راغلی وم، نو جومات یې بدنامولو. نو دا قصور د جومات خو نو هر یو سړی په دې باندې ښه پوهېږي. دا د یو کس چې کوم دی نو یو معامله ده، هغه صفاق دی، هغه ظالم دی، هغه ته د ظلم فوراً سزا ورکول پکار دی چې آینده د پاره د هغه نه خلک عبرت والي چې یو بېګناه نفس هغه ته دومره په بېدردۍ سره څنګه د قتل. بهر حال دا ټول ظلمونه دي، د ظلم مختلف قسمونه دي، لیکن د دې تلافي شته دی. په دې باندې خاموشه کېدل او د دې ظلم خلاف آواز نه پورته کول، دا برابر د ظالم سره په ظلم کې مدد دے، تعاون دے، مرګرتیا ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو په نیکۍ کې د خیر ښېګړې په کار کې، په تقوا کې د خلکو سره تعاون کوئ، په هغې کې تعاون کوئ، خلکو ته لار اسانه کړه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناه کې، په معصیت کې، په ظلم زیاتی کې د بل سره تعاون کول نه دی پکار. یو معمولی شی هغه تاسو چې حالات وګورئ، تاریخ نن سبا د حالات محفوظ کړي دي، سړی حیران شي. دغه بادشاه د عدت دوله واقع چې ما بیان کا، یو بل واقع ته بیان د مال په باره کې. د ایران نه یو حاجي روان شو حج ته، په عراق باندې تلو، هغه زمانه کې په لاره باندې تلل، په اوچه باندې ځان سره یو هار د خپل علاقې نه روان کړی دی، هغې کې غمی و، هغې کې زرو د زرو نه جوړو، پکې غمی لګېدلي وو. وایي چې دا به عراق کې خرڅ کم، ګټه به راته وکړي، تجارت به هم خلکو کولو، ورځې به ډېرې لګېدې. هغه هار خرڅ نه شو. بیا وایي چې زه خو ځم حج ته، دا قیمتي شی دا ځان سره نه ګرځوم. د مسلمانانو زمانه وه، بادشاه مسلمان، حکومتونه مسلمانانو، د مسلمانانو مرسته به یې کوله، د هر یو څیز باندې به نظر و، د هغې به جاج پړتال کوړو. کله چې به د یو بادشاه په حکومت کې ظلم وشو، هغه به خفه و چې دا ظلم ولې وشو، دا فکر به هغه سره د مسلمان دی. هغه هار یې چا نه تپوس وکړو چې دلته کې امین او امانتدار سړی څوک دی؟ وی د فلانکۍ دوکاندار دی، عطر فروش و عطار دی. هغه ته لاړو، ورته ویې صاحب زه حج ته ځم، ستا مې اورېدلي دي او دا شی تا سره امانت کوم چې زه بیا راشم، بیا به یې درنه والم. هغه ورته ویې ټیک ده، هغه ترې واغېشت. دی حج ته لاړو، حج نه واپس رالو، څه ډالۍ مالۍ د کور دپاره راړې، یو پکې د هغې سړي دپاره دوکاندار ته راوړه چې دی خوشحال شي.
هغه ته چرالو سلام واچولو وته وی چې صاحب دا ډالۍ می تا تروړي وي د سشي ډالۍ وی زه قسم کنه تا سره چې می هار امانت کړی وي د سشي هار کوم امانت نو وتا نه پیژنم ته څوک زه خپل کار کوم سړی منکر شو قیمتي هارو دې حیران شو لګیا دی وتا کده څومره خبريو کې فریادو کې شور شو د بازار خلک راغون شو د بازار د خلکو د دکاندار په حق کې دا ګمان نو چې دا دکاندار داسې کار وکړي دې ټیم کې هغه ټینګ شوی نه دی چې کتلې دی هار ډېر قیمتي هارو نو دی غریب فریاد کولو د چا ناورېدل یو کس ډډې ته کو وته وی چې یو حل د تخیم کې دې شي چې الله جل شانه استعمال تا ته در کې ګټه رښتینه په خپل داوا کې ویسه بادشاہ راضي فلان کیږي کې کینی هغه ته دا فریاد یوسه نو وته چې بادشاہ ته ما سوق پریزو مسافر سره یو ډنډې سره کاغذ ولګو پاغه کاغذ باندې نومولیکا چې زما فریاد دی هغه سه وکل بادشاہ لري نه کاغذ ولیدو وته چې دا سړی را مخ کېږي وته ویسه چلې ویسه دغه سي چلې هار می دکاندار ته ور کړو او هغه اوس پاغه باندې منکر دی وته وی چې زر یم د ایران واپس دلی د دې وجتلې نشم ځکه چې هار مې ډیر قیمتي دی بادشاہ چې سړی تخته پورته وکتل وی دا سړی د روزن نه دی وته چلو خولو وته وی چې تلاړ شه او دا غي دکاندار په دونکاچه باندې کینا په خوا به دکان اوچتو د لارې نه د خټي دونکاچه بوي دالان غونې بو هغه باندې کینا کاغذ ته زین درکې یو هغه د پاسې نو مخامخ دکان ته وتکین زما او بیا به زه تیریږم په لار باندې زما سورلی به تیریږي نو خلک دکانداران به زما استقبال ته روزي څوک به سکی ته د خپل ذهن مخوځه او وکي وته نور خبري اوکي داسې بکې وای چې خدا بیا غینه پس ګوره چې دا سړی څه کوي ته چې څنګه ویلو دا غسه وکړل لناسته بادشاہ بګی تیرې د سورلی وړاندې تسپایان دي رستم تسپایان دي یو خوا بل خوا روان نو بادشاہ چې تیرې ټول خلک استقبال ته وروتل سلامونه کوي دا مسافر پروت ته دا سې ډډه والی دا خپې وګړي کړي دي دکاندار خو حق ور کوي نه بادشاہ چې دی ولیدو د بادشاہ ته ځای خوله او دا پروګرام دای منصوبه تړلی و اسې پیژنې نه بادشاہ په سلام واچولو نو می وته واغشتو فلان کی سلام علیکم وعلیکم السلام کله راغله تر راغله موږ دې خبر کړی نه یو بادشاہ چې سلام اچولو نو د خپل ځین خوځیدل هم نه د خپېم نه دی راغونډي کړي او دا بادشاہ پوي کړو چې ته بداسي کې نه پاسې دو نه راغون شو نه توجه خاص بادشاہ ته ورکا بادشاہ وته د بګی نه راکوش لاس یو سره ملاو کو وی ته ګور رالی موږ دې خبر نکو دا سی وسره خبر یې تریو کې لکه یو سړی چې انتهایی د لاري کوسي ملګری سره خبر یې تری کوي خلک حیران شو دا سړی خډیر لوی سړی دی او ډیر عظیم شخصیت دی بادشاہ غونې کسبته د سورلې نه کو شو هغه دکاندار هم د تماشوي بادشاہ بیا کې ناستو لاړو دکاندار رالو دی مسافر ته وای ته لغونه هار نخې نه خانه ما ته بیا او خیا چې څنګه دیو ته وی چې داسې وای زه ګورم لاړو هاري راړو وته وی چې دا خلک چې دی یاد کومه نه تاسو ما دا کټوي کې هي او کټوي ملان دی خو دا پاغه کې پروت زمایر شوو اوس می یاد شو چې دا تاره ته نه پته اوس بیان کی حالانکه دا زور د غي بادشاہ د کردارو هار وته ورکو بادشاہ وته ویلو چې کله دې هار درکینو ما ته بیا وې دا مسافر وای چې زه بادشاہ ای جنم په جنم نه هار ما ته ملاو شو زه کوم چې بادشاہ ته مخرازه په وباسه بیړ کرال جنا خبر نه د دومره خید سره وکړ هغه د اطلاع ورک بادشاہ څخه لاړو ته وی چې سیب هار راکو دا هار بادشاہ خوشحال شو چې حقدار ته حق ورسېد ظالم ظلم او پردې د مظلوم حق وصولول دا طریقه راته په کوم انداز باندې دا صفا خبرې دی په دې کې څه شک شوبه نشته نه پکې سحر شته نه پکې جادو شته چې څوک کوي او غواړي به چې کوم دینو
جلات روغستو ته ویراش هغه ته تور ورکا اور سے وته ورکل د هار ورکو ویلاړ شاغه دکاندار څخه دکاندار غاړه کې د هار واچو او سرته نه پریکا د خلکو مخ کې ټول دکانداران راوغواړه او بیا ته نه هارو باس او هار بیا دې سړی ته ورک مسافر ته وی ته ز پخپلم او هغه ته وی جلات او پولیس والے وسره واسطه اعلان وکړي چې کوم سړی په پردي امانت کې خیانت کوي دا غبدا حالي چې واقع دا سيوشي دا غي نه پس بیا څوک ول پکار دا غي مخکې ځکه چې دا په ذهن باندې دا اثر اچي ماشوم دا په موبایل کې په کمپیوټر کې په بل یو سیس کې دا سه پروګرام او دا سه تصاویر خول چې دا غي نه ماشومان بد اخلاقی زده کی دا نه دی پکار دا تشهیر د ګناه دې سره معاشره ټوله ګندشي ککړش ځکه ګناه کول ځان ته دا مستقله ګناه ده او ګناه برملا کول دې کس ته فاجر وی فاجر دا په ګناه د پاسه ګناه ده او د ګناه اظهار کول خلکو په مخ کې دا د غین لوی ګناه ده ځکه چې په دې سره معاشره ټوله ګندکی عزتمن مسلمانانو الله جل شانه چې کوم سړی ظلم کړي هغه ظالم نیول پکار دي په دې ملک په بیرونی ملک د ظلم مختلف قسمونه دي دا یو ظلم شوه د کوم واقع چې ما تاسو ته بیان کړه تاسو ته پته ده یو کس واقع په دې ملک په مدرسو کې ماشومان بچی قتل شوي هغه باندې بمبار شوی بے ګناه بالغم نه او په یوم نه په شلګونو په سوونو ماشومان هغه قتلی بے ګناه زنانا بے ګناه ماشومان په هغه باندې چې کوم نه میزایل او بم را بروزي غوالو سي چې څنګه هغه ظلم دی دا د غین غټ ظلم دا سه واقعات کیږي په دې میډیا پرنٹ میډیا په دې موبایل کې راځي دا خزه دا سه زیاتی سره قتل کا دا سړی دا سه زیاتی سره قرسن کو دا سه وشو د دې پرچار نه پکا هغه ظلم دی نن سبا چې د ټول نه غټ ظلم کلونه وشول چې مسلسل روان دي او د دنیا مسلمانان او هغه په مسلمانانو کې او حکمرانان حاکمان یا د ظالم سره په ظلم کولو کې مرګري دي او یا خاموش تماشا کوي لګیا دي او هر قسم ظلم هغه د غزه په مسلمانانو باندې کی کورونه و توران کله شاکور رانول ظلم دی ها نارینه شهیدان کل سوک وجل دا ظلم دے ماشومان واړه قطره ماشومان دا شهیدان شول دا ظلم دے خزی شهیدان شوی دا ظلم دے هغه وجلی حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه بنه وجنی د دشمن زنانه ماشومان بنه وجنی یو ځل په یو جنگ کې ابتدا وا صحابه کرام لګیاو د چا د لاس نه یو زنانه قتل شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې انکار وکړ او وی فرمایل چې زنانه مو وجنی هغه زنانه چې هغه په جنگ کې په خپل ملوثه او هغه د خپل پارټي سره د خپل جماعت سره د خپل تپې سره برابر د سړو غنی ولاړه د مدد کوي دا خدا سي لکه سړی او دا جنگيږي بل شي کوم زنانه چې په کور کې په آرام وخت یې غنه لیکن په غزه کې د مسلمانانو زنانه هغه ټوکړي کیږي هغه په دې موبایل باندې هغه راځي ظلمونه بعضی مسلمانان ملکونه په دې صفاکیت کې په دې ظلم عام کې د کلونو دراسي کې هغه کې غي سره مرګرتیا کوي